بزرگان محترم، ما تیر جمعه دستاسو پوڑاندی دا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اسلام بیان کڑیو او دا قرنگی دا مامون ابن یامین دا اغا اسلام ما دستاسو پوڑاندی بیان کڑیو او نور دا یهودیانو دا عالمانو اسلام ما دستاسو پوڑاندی بیان کڑیو چه رسول اللہ مبارک تبراتلل چه کم نشانات پوڑاندینو کتابونو کے موجودو اغا نشانات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے دوی پا خپل سترگو باندے اوکتل نو چه چالا را اللہ جل جلالو سعید لکلیو او نیک بختی لکلیو اغوی راغل ایمانو نیراولل او چې څوک چاله را چې الله پاک شقی او بدبخت لیکلیو هغوی قربان شم د خپل ضد او د عناد د وجې نه کفر اختیار کا او ایمانونه نه راوړل. په دغه کې چې چا ایمانونه راوړي دي یو پکې سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه هم دی. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه ناشنا صحابی دی او د اسلام یو ناشنا واقعه ده او ډیر لوی په تکلیف باندې رسول الله مبارک ته رسیدلی دی. د ده نوم سلمان دی، کنیت ابو عبدالله دی. ابو عبدالله دا د سلمان فارسی رضی الله عنه کنیت دی او لقب سلمان الخیر دی چې په کسه باندې مشهور دی. سلمان الخیر په دې باندې دی مشهور دی او سلمان الخیر ورته ځکه ویل کېږي چې دی د خیر مجسمه وه. ټول خیر خیر ټول خیر خیر. سلمان الخیر دا د څه دی لقب دی او دی په ملک فارس رام هرمز په مضافاتو کې قربان شم قریه جع دا یو کلی و د هغې اوسېدونکی و دی او دی د یو د هغه علاقې چې کم مشر و د هغه زوی و او دی به مقرر کړی و په آتشګاده باندې چې کم د اور هغه اور چې لګېدلی په کم ځای کې په هغې باندې دی مقرر کړی و چې ته به د دې خیال ساتې. الله پاک ورله ډېر زیات عمر ورکړی و. بعضې وایي چې د عیسی علیه السلام زمانه یې مونتی وه، بعضې وایي چې د عیسی علیه السلام زمانه خو نه ده مونتی خو د عیسی علیه السلام یو حواري او یو وصي و د هغه زمانه یې مونتی ده. بیا حافظ ذهبي رحمه الله هغه وایي چې څومره روایات د ده په عمر کې راغلی دي نو ټول د 250 کال نه متجاوز دي. 250 کال نه کم چام قول نه دی کړی. هر څومره روایات راغلی 250 کال نه د ده عمر زیات ښودلی دی. الطبقات الاسبهانیین دا د ابو شیخ یو کتاب دی هغه وایي چې د ده 350 کال عمر و. خیر خو په 250 کالو کې د هیچ چام قربان شمه شک دا نشته. هر چا چې قول کړی دی د 250 نه کم یې نه دی ښودلی. دی وایي چې جی وایي موږ اصل کې عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه د خپل اسلام واقعه بیانوي چې زه څنګه مسلمان شوی یم. عبدالله ابن عباس ورته نقل کوي وایي چې جی زه په فارس کې وم او موږ وایي آتش پرستو د اور عبادت پم کوو او زما پلار وایي د هغې علاقې مشر و. زه په آتشګده باندې نگران او محافظ وم چې ته د دې خیال ساته چې اور در سره مړ نه شي او زه به وایي زما خیال یې وایي د پیغلې جنۍ نه هم زیات ساته. ټولو کې ورته زه ګران وم. د کور نه بار به هم نه پرېښوستم. بس کور کارونه به مې کور کې به هم بس کور نه بار نه پرېښوستم. انتهایی خیال زما ساته. بس یو ورځ زما د پلار وایي په سکار د آبادۍ په تعمیر په سکار کې گیر شو نو د مجبورۍ د وجې نه زه د خپلې ځمکې د خبر اخیستو دپاره ولېږلم. اوس هم که ستاسو خیال شي د مالکان د ځمکې په ځمکه باندې چکر وایي په خپل جایداد باندې ورځ کې 2 ورځې بعد چکر وایي نو هغه اوزګار نه و نو ما ته وایي چې ته چکر ووهه. وایي زه لاړم ما چکر وخو ځمکه مې کتله نو د الله شان دی یو ګرجې ته په یو ګرجه باندې مې تېرېدل وشول. د عیسایانو په عبادتخانه باندې مې څه وشول تېرېدل وشول.
د هغې نه مو اواز واورېده چې اواز مې واورېده نو ما وی چې راشه سر ورښکاره کړه چې څه دي وایي سر مې ورښکاره کړه هغوی په مانځه باندې ولاړو وایي ما چې د هغوی د عبادت وکتو نو انتهایي مې خوښ شو چې هلکه ډېر ښایسته عبادت کوي خیر چې هغوی کله هغه زه په هغه ځای کې ډېر زیات ایثار شوم او ما ته پلار ویلي وي چې څنګه لاړ شي دا ځمکه وګورې چکر واخیستي د واپس راځي ایثارېږي به نه خو خیر وي چې ما هغوی هغه عبادت وکته نو به زه هلته ایثار شوم لږ ډېر ساعت مې تېر کړ وایي زما هغه والد صاحب وایي ما پسې څه قاصدان یې راپسې خواره کړل چې ماښام شو نو زه وایي کور ته رالمه چې کور ته رالمه نو ما ته یې ووایي چې ته چېرته تللی وې وایي ما ورته ټوله قصه وکړه چې داسې لاړم او په ځمکې باندې مې چکر وخو نو هلته د عیسایانو یو سوه عبادتخانه وه په هغې باندې ورغلم هغوی پکې عبادت کوه په ما باندې ډېر ښه ولګېده خیر چې ده ورته دا ټوله قصه وکړه نو پلار راته وي چې ګوره د دوی په دین کې خیر نشته د خپل پلار نیکه دا دین راونیسه او پرېږده دا خبرې مه کوه وایي ما ورته وایي نه والله چې دغه شی چې کومه ده څه دغه ډېر ښکلی دین دی نو هغه ته خو پته ولګېدله چې په دې سړي په دې زړه باندې اثر کړی دی نو بیا ټول عمر له د باطلو عمده طریقه روانه ده چې بیا خلک په جیل کې اچوي او همدارنګې بیړۍ ورته اچوي لکه فرعون هم موسی علیه السلام ته وایي چې سم شه کنې ګوره په جیل کې به دې واچوم نو ده ته یې بیړۍ واچولې په کور کې لوی لوی زنځیران یې ورته واچول او دی په کور کې وتړه چې چېرته ونه تښتي خو دی به په پټه باندې هغه چې کم عیسایان یې کتلي وو که نه هغوی سره ده په پټه باندې به خبرې اترې کېدې او ورته به یې وی چې جی د دې هغه منبع او اصل کم ځای کې دی د عیسایت دین د کم ځای نه راخور شوی دی هغوی ورته وایي چې دا خو د شام نه راخور شوی دی نو بس دی اوس په دې انتظار کې و چې ته به شام ته څنګه وځې بیا یې په پټه باندې خبر هغې عیسایانو ته ورکړه ورته ویې چې کله شام ته قافله ځي تاسو به ما ته خبر راکوئ بس وی د شام قافله تیاره شوه تاجران راغلي و د شام نه واپس تلل نو سلمان فارسی رضی الله عنه د خبر میلو شو چې هلکه قافله تیاره ده او به ځي به نو دا هغه څه متعین وخت ته هغه خپلې بیړۍ ټولې ویستلې او ور روان شو هغه قافلې سره یو ځای شو لاړ شام ته چې وی ورسېدو د ماښام وخت دی د ماښام چې ماښام ورسېدم نو ما په شام کې تپوس وکړه چې دلته د ټول نه غټ عالم څوک دی نو هغوی راته د عالم نوم وښوده چې پلانکې غټ عالم دی او هغه د شام کې د هغه په وخت کې مشر د ټولو عالمانو بس ما هغه ته ځان ورسو چې کله هغه ته ورسېدم هغه ته مې ټوله قصه وکړله چې داسې زه خو د فارس د بادشاهانو د خاندان نه یم او زه راغلی یم او د ستاسو د عبادت ما داسې وکته زما ته مرغوب شو خوښ مې شو لہذا زه د ستاسو په دین کې داخلېدل غواړم ستاسو دین زده کېدل غواړم چې زه دا دین زده کړم نو ستاسو په دې خدمت کې به زه درته دیری ستاسو خدمت به هم کوم دا دین به ما ته وښایه د ستاسو د عبادت مې ډېر زیات خوښ دی وایي هغه ماله اجازت راکړه چې ډېره بهتره خبره ده بس ما سره شه بس وایي هغه سره شوم څو ورځې تېرېدې وایي دا سړي باندې پوه شوم چې دا ډېر تمادار سړی و خلکو ته به وي چې چاندې راوړئ صدقې ورکوئ خیراتونه ورکوئ حق ټول خیراتونه زکاتونه دا د بلا بچي به جمع کول راوړل به او چاټو کې به اچول چاله روپۍ هم نه ورکوله د زکات چیرمن زمونږ ده زمونږ یې زکاتونه چیرمنان چې کوم زکات به د حکومت نه راوړو بچو به په خپله وګو نو بس حق د زکات چیرمنو لاس ته په هغه شي باندې وایي پیسې به جمع کولې ما چې خدایه پاکه داسې کیسه ده هغه پاریس نه راغلی بادشاهي دې پرېښوسته او روته په حق په طلب پسې دا په بله باندې واوړېدی اوس هم چې دا کافران راشي زموږ د مسلمانانو د حالات ګوري که نه اب وایي چې یا خدایه پاکه کتابونو کې کم مسلماني موږ ګوره مسلماني خو په بار خارج کې دا نشته نو خاورې به څوک مسلمانان شي نو وایي چې ما دا حالات وکتل نو وایي خوښ سړی مې وایي خوښ نه شو خو خیر اوس راغلی ومنو وایي وخت مې ورسره تېرو څو ورځې تېرې شوې ایسته سړی مړ شو چې مړ شو نو خلکو خو ده سره ډېره زیاته مینه وه ډېر زیات محبت یې ورسره و عالم و مشر نو ډېر په عقیدت او په محبت سره راووتل ټول په مینه چې راځئ کفن دفن یې کو پیر صاحب وفات شوی دی چې
چې خلک راغلل د کفن دفن له ما ورته چې تاسو خدا سړی داسې په عزت سره راغلی خو دا اوس بل څه بلا وه و چاټۍ د سرو زرو د اشرفو نه ډکې کړې وې و چاټۍ څو منه سره زر دی ډکې کړې وې هغه و چا ما ورته ځای مې ورته وښود چې دا وګورې و چاټۍ د بلا بچي جمع کړي دي هغوی دا خو پیر نه و دا خو غلو بس شی چې کومه ده څه ته وخېجو په سولی باندې وخېجو په کاڼو باندې یې ویشته یې خښو او یا په کاڼو باندې ویشت بس چې دی هغه ګدۍ خالي شوه نو اوس په قربان شمه د لپاره بل سړی په کارو نو یو بل عالم یې راوسته د هغه په ځای باندې یې کېنو خو ډېر زیات عبادت گزار انسان و دومره زاهد انسان دومره تقوادار انسان دنیا سره بې تعلق انسان آخرت دپاره شوقمن انسان داسې منځګزار انسان داسې عبادت گزار انسان وی ما چرتم نو کتلی داسې عبادت گزار تقوادار انسان او وی تر دقه وخته پورې دومره وی ما هیچا سره مینه نه ده کړې چې څومره مې وی ده سره مینه وه هغه سره وی و بس ډېر خوشحاله وم هغه نه مې وی دین ازده کو عیسایت څو ورځې پکې تېرېدې وختي مې درته وویل چې دی خو ده خو ډېر زیات عمر و نو هغه پیر صاحب مرګ حالاتو ته نږدې شي چې مرګ حالاتو ته نږدې شي نو ما ورته وویل پیر صاحب تاسو خو روان یې عمرې ما ته یو لاره وښایه چې زه کوم خوا لاړ شم وی ما ته یې وویل چې زه چې کله مړ شم زما نه بعد به ته لاړ شي موصل ښار ته هلته یو عالم دی د هغه په خدمت کې به ته بیا وخت تېروې بس وی چې کله دی مړ شه د هغې نه زه لاړم بیا هغه موصل ښار ته حق پیر صاحب په خدمت کې هم ډېر ښه سړی و هغه سره مې ټایم تېرو هغه چې کله مرګ را نږدې شو نو ما ورته وویل چې ستا نه مخکې زه بل پیر صاحب سره هم ته راته ښولې وې اوس ستاسو هم حالات خراب دي نو لحاظه ما به چېرته لېږې نو ما ته یې وویل چې ته به لاړ شي نصیبین ته هلته به قربان شم یو پیر صاحب دی نوم هر یو نشان یې راته وښوده اولیاء کرامو ته اولیا معلوم وي نو هغه یې راته وښوده چې هلته لاړ شه بس وی زه هلته لاړم بیا هغه سره مې څه وخت تېرو هغه ته م وایي مرګ نږدې شو چې نږدې شو نو ما ورته ویل پیر صاحب تاسو خو حالات خراب دي پوز هم کږه شوې ده لحاظه ما ته څه لاره وښایه وایي ما ته وایي چې زه مړ شم زما نه بعد به تاسو عموریا ته لاړ شئ په عموریا کې یو پیر صاحب دی هغه سره به تاسو وخت تېروئ بس وی هلته لاړم هغه سره مې وخت تېرو دا چې تاسو سوچ کوئ دا دومره تکلیفونه په دې تېرېږي یو ځای نه بل ځای ته یو بل ځای نه بل ځای د بستره په سر باندې ګرځي دا څه پسې ګرځي دین په طرف پسې ګرځي د حق په طرف پسې روکتی دی بادشاه دی جی بادشاه زوی دی د بادشاهانو د خاندان نه دی بس وی جي چې کله حق ځای ته ورسېدم هغه سره مې وخت تېرو نو هغه ته مرګ رانږدې شو وی ما ورته پیر صاحب پلانکي سره هم پلانکي ځای ته پلانکي ځای تاسو ته ورسېدم تاسو عمره لحاظه اوس په دې نه بعد به څه کېږي وی هغه راته وویل چې وی په دې وخت کې زما په نظر کې داسې عالم نشته چې هغه کې للهیت وي او د الله پاک دین په دین خدمت په صحیح معنو باندې کوي لہذا دا وی حق وقت دی چې یو پیغمبر به ښکاره کېږي او هغه به په دین ابراهیمي باندې قربان شم قایم وي او دین ابراهیمي به ژوندی کوي ته به وی هغه سره میلاویږي د عربو په علاقه کې به راځي نښه یې دا ده چې صدقه به نه قبلی او هدیه به قبلی او د دواړو اوږو ترمنځ مهر ختم نبوت دی بس هغه دا د هغه نښې شولې هغه ته به قربان شمه ته ځان رسوي بس وی دغه حالاتو کې وی چې دی مړ کېده نو وی ما سره څه غواګانې او ګډې او چیلې هم جمع شوې وې طالب به بس ګرځېده به چا به ورکړي وي نو څه اخوا دېخوا پیدا شوي ورسره و یو قافله مې وکتله چې هغه عربو طرف ته روانه وه وی هغوی سره مې خبره وکړه وی ما ورته وی چې خان جګوله تاسو خواصم روان یې او زه به هم در سره لاړ شمه او لحاظه زما دا غواګانې دي او دا چیلې دي زه په دې غواګانو او چیلو باندې څه کوم یار په غواګانو او په چیلو باندې څه کوي هله پچې وکړه وله سوټه وکړه او دی وکړه ګیا نشته او دا نشته دا خو سړی مصروفه کوي خدمت نه سړی وباسي غوا ساتل څه آسان کار خو نه دی ورته وی چې جی بس داسې کیسه ده چې قربان شمه دا د ستاسو شو خو ما وی عربو ته ورسوي هغوی ډېره بهتره خبره ده هغوی وی را روان کړم خو وی دا بد را سره وکړ چې وادي قرا ته وی راورسېدم نو غلام را نه جوړ کو خرڅ کړم
او سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ قربان شم د بادشاہی د تخت نه کوز شو. بادشاہ زوی بادشاہانو خاندان نه دی د بادشاہی د تخت نه کوز شو، ملنګ شه. ملنګ خو بیا هم خی در په در باندې ګرځي. قربان شم هغه خپل هغه سیم اختیار هم ختم شه. د ملنګۍ نه د غلامۍ چې کم هغه توق و هغه په غاړه کې پرېوته، د حق په طلب پسې ګرځي. دې خلکو سره به د اسلام قدر نه صبر وکړه. قربان شم وی خرڅ کړم، چې خرڅ کړم یو یهودي ورنه واخیستم. یهودي ورنه واخیستم نو وی زیر روان کړم چې کله مې دا کجوري مجوري مې وکتې مدینه منورې ته نږدې وی دا مې وکتې. وی ما وی چې ان شک مې راغی چې جوړېدا ومقه علاقه ده چې کوم علاقه ماته هغه خپل غمور یا والا چې کوم پیر صاحب هغه راته ښودلې ده. خیر وی چې دقلته هغه له وی بل کس راغی نو زی وی واخیستلم د هغه نه او عین مدینه منورې ته وی راوستم. خو چې مدینه منورې کې مې د کجورو هر څه ته وکتل بس بالکل ما وی چې دا ومقه ځای دی چې کوم ځای ماته خپل پیر صاحب ښودلی و، دقه د هغه د هجرت ځای دی، دلته به حق پیغمبر راځي. په بخاري شریف کې سلمان فارسی رضی الله عنه روایت دی چې زه 10 کرته همداسې خرڅ شوم. جی دا سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه قیمت د هغوی په نسبت باندې دراهم معدوده پشمیر یو 100 دراهم، اصل قیمت نه څوک خبر نه دی. خرڅیږي څوک یې یو بل څوک یې یو څوک او بل څوک. په دغه سي انداز باندې زه وی خرڅېدم، د غلامۍ خدمت مې کو. په دې کې رسول الله مبارک راغلی دی او په مکه مکرمه کې د نبوت دعوا کړې ده. خو قربان شم زه خو غلام وم نو ماته څه پته لګېده، بس وی خدمت مې کو لګیا یم جي. وخت مې اته چې ډېر زیات عمر ولا الله پاک ورکړو، خدمت مې وی کو نو په دې کې وی رسول الله مبارک په مکه مکرمه کې د نبوت دعوا وکړه. هغه ځای نه قریش راویسته راغی په مسجد قبا کې. په مسجد قبا ته رسول الله مبارک لا په قبا کې په دې حالاتو کې وی چې زه وی په بوټي کې وم، کجورو خدمت بوټو کې بوټي په سر کې ناست وم. وی د بوټو د کجورو به هغه ډېر زیات خیال ساته. نو هغه کې لګیم کار مې کوو په کجورو. نو ویلان دی ما ته زما هغه مالک ناست دی د کجوري ویښته دې بوټي کې د عربو خو ډېره ګرمي وه سوري ته هغه ناست دی. وی زما د مولا د تره زوی وی راغی زما د مولا سره خبرې شروع کړلې او وی دا خبره ورته وکړه چې الله د بنو قیلا د انصار هلاکی. وی قبا ته یو سړی راوستی دی، وی هغه وی چې زه پیغمبر یم او دا ټول قبا د اسه د انصار ورنه راتاو دي او وی ناره تکبیر الله اکبر چغې جوړې دي او وی لوی چې کومه د شور او شغله به جوړ کړی دی. زه وی په بوټي کوم چې دا خبره مې څنګه ور د ورچ را باندې راغی، بس وی چې کومه را غورځېدم د کجورې نه، خو الله پاک وی ټینګ کړم او یو نه غورځېدم. بس فوراً مې کار پرېښوست او راکوشوم. چې څنګه راکوشوم نو بس یو شعر دوی ته وی چې زما دوستانو او زما یا خلیله ای زما دوستانو زما سردارانو، وی زه خو تاسو سره وم خو قسم مې په الله چې د لیلا هغه د آباده غرونه چې وی ښکاره شول نو بیا وی زمونږ او د ستاسو ترمنځ جدایي ده، دا خو تر دې ځای پورې غلامي وه، دې نه بعد وی جدایي ده. وی ما ورته وی چې تاسو خو ماته لږه قصه وکړئ چې دا څه چل شوی دی تاسو چې کومه خبره کوله. نو دی خو غلام وی مولا له پې غصه ورغله وی پړقې راکړه زه په دې مخ باندې وولم وی واپس شه تا ته چا زمونږ نه تپوس کوه. خیر وی انتهایی خفه شوم خو دغه ځای نه واپس شوم. ماښامه پورې ما وی چې خدای دا ورځ به کله تېرېږي. ماښامه پورې وی خدمت وکړو نو څه کجورې مجورې مې راسره جمع شوې وې ما سره، وی هغه مې راواخیستې. وی ماښام لاړم قبا ته مې ځان ورسو. وی رسول الله مبارک سره چې کله مخامخ شوم وی کجورې مې وله راوړې وی ما ورته وی چې تاسو راغلي او ډېر لرې نه راغلي یې، ستاسو دوستان دی او تاسو سره مسافر دی غون راغلی یې، تاسو سره د خوراک څه نشته، لہذا دا د ستاسو دپاره صدقه. هغه علامات خو ته وښودلي وو. نو ورته ویې چې جیم زه خو د ځان دپاره صدقه نشم قبلولی، ځکه چې صدقه او زکات او خیرات دا خو د خلکو د مالونو خیرې دی. نو لہذا پیغمبر خو ډیر اوچت انسان الله پاک را لګره دی، بنو هاشم خو الله پاک ډیر اوچت انسانان لا را لګره دی. د پیغمبر د خاندان خدا خو دې خو ډیر لوی نسبت دی، په دغه بنیاد باندې صدقه او زکاتونه هغوی نشي خوړلی. نو دا ور باندې الله پاک قربان شمه حرامه کړې ده. نو هغه وی چې زه خو ځان دپاره نه قبلوم خو د ملګرو له ورکه وبې خوري، غریبانان مسافران دی راغلي دي. بس وی ما وی چې یوه نښه خو پکې ښکاره شوله، خو صبر وکړه دوه نښې به نورې بیا وی لاړم نه غلام دی. بیا مې وی لږې لږې کجورې جمع کولې په دې حالاتو کې بیا رسول الله مبارک د قبا نه راغلی و مدینې منورې ته.
نو مدینه منورې ته چې ورپسې راغلم نو ما ځان سره هغه قجورې قربان شمه راوړې ما ورته چې دا ستاسو دپاره هدیه بس وی فوراً قبوله کړل رسول الله مبارک په هدیه قبلوله چا معمولی شان شی م راوړه رسول الله مبارک ورته داسې خوشحاله شه چې دا به وی چې عمدې ته جوړ زما ضرورت و نه به ضرورت داسې به ښکاره کوله چې هغه سړی په دې خپل شي باندې خوشحاله شي تا له څوک تحفه راوړي هېڅ شی راوړی نو ته هغه وایي چې خدای پاکه ما وله راوړه او دا داسې نو بس په دغه بنیاد باندې هغه به داسې ښکاره کوله چې دې ته بس عمدې شي په انتظار زه ناست وم تا چې راوړو داسې ډېر خوشحاله شوه ته نو بس دا قبوله کړه نو هغې نه بعد دی راتاو شه داسې شا طرف ته اوس یو دوه نښې ښکاره شولې یو نښې د مهر نبوت هغه ته پته رسول الله باید پته ولګه چې دا د مهر نبوت پسې راتاو شه رسول الله مبارک د خپلو اوږو مبارکو نه څادر کوز کړ ورته چې څادر یې کوز کړ نو حقه مهر نبوت یې ولید نو فورا یې رامنډه کړه خوله یې ورباندې ولګوله او کلمه یې وویله چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده انتهایي وجړل داسې وجړل چې سمې وجړل رسول الله باید چې د جړا واورېده ورته وایي چې مخې ته راشه چې مخې ته ورله راغی نو ورته وایي چې سلمان څه کیسه ده عبدالله ابن عباس ته سلمان فارسی وایي چې څنګه قسم من او عن سره من او عن سره تا ته وکړم دقسې قسم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هم وکړله ایمان مې راوړه رسول الله مبارک هم انتهایي خوشحاله شو زه ویلاړم او بس بیا د خپل مولا په خدمت کې قربان شم مشغوله شوم د خپل مولا خدمت مې کو دغه د وجه نه زه په بدر کې شریک نشوم په احد کې شریک نشوم بیا وی یو ورځ راغلم رسول الله مبارک راته وی چې سلمانه وی عقد کتابت ورسره وکړه د خپل مولا سره دی عقد کتابت دې ته ویل کېږي چې غلام ته مولا وی چې ته ماله دومره پیسې راوړه چې دا دې راوړلې بس ته بیا آزاد یې 1 لاک راوړه آزاد یې 2 لاک راوړه آزاد یې دا شی راوړه آزاد یې دا کارو کا آزاد یې دې ته عقد کتابت ویل کېږي وی ما ته وی چې ته خپل مولا سره عقد کتابت وکړه زه ورغلم وی ما خپل مولا ته وی چې جی ما مکاتب کا ما سره عقد کتابت وکړه وی هغه راته وی چې ډېره بهتره خبره ده و یو به 40 اوقیې سونه به راوړې 40 اوقیې سونه یو اوقیه دا قربان شم د 40 دراهمو برابر ده او بیا 10 دراهم د 2 دینارو برابر دي او یو دینار 4.3 یا 4.5 ماشي دین ډیره لویه سونه راځي وی دی په دې باندې زه څه کړم مکاتب کړم وی ما ته وی چې زه په همداسې دا ستا عقد کتابت شو او بل به وی 300 بوټي وکړې چې هغه میوه وکړي بس د هغې نه بعد به ته بیا ازادي یو 40 اوقیې سونه 300 بوټي د کجورو به وکړې کجوره خو څوک 10 کاله کې میوه نه کوي وی چې هغه میوه وکړي د هغې نه بعد به بیا ازادي وی راغلم رسول الله مبارک ته مې وی چې داسې قصه ده هغه راته وی چې بس وی ډېر ښه دی وکول بس لاړ شه وی د کجورو دپاره هغه سوري وباسه هغه کرلو دپاره وی د سلمان سره امداد وکړې د کجورو په بوټو باندې بس چې تخم راته د کجورو واړه واړه بوټي چا 100 چا 10 چا 100 چا 10 300 بوټي ور باندې پوره شو چې 300 بوټي پوره شول نو ولاړلو او رسول الله مبارک په خپل لاس باندې دا ټول بوټي وکړل چې آینده کال راته نو قربان شمه ټول بوټي غټ شوي او میوه یې کړې وه یو شرط برابر 40 کاله کې کجوره میوه نه کوي او میوه یې وکړله په بعض روایاتو کې چې یو بوټي علي رضی الله کرلی و هغه بیا همداسې چې چټ پاتې شو بیا رسول الله مبارک راویسته بیا یې ښخ کړه هغه قربان شمه څه شه هغه یې میوه وکړله میوه وشوله یو کار الله پاک برابر بل 40 اوقیې سونه وه نو چا وی څه په صدقه کې وی د انډې برابر د چرګې د انډې برابر سونه راوړله نو چې هغه سونه یې راوړله نو رسول الله مبارک وی چې چرته دی هغه مسکین مکاتب همدا سلمان فارسی او یادو نو وی زه راغلم وی ما ته وی چې دا ورشه او دا ویسه مولا له دې ورکوي ما ورته چې یا رسول الله مبارک دا خو ډېره لږه ده تو دا به سي خوانډه چرګ باندې چې نه به 2 توري یا به 3 توري یا خو کومه د پسلګونو توري دي او څنګه دینه پوره کیږي خیر وی ما ته وی چې ته ورړه الله پاک په پوره کی رسول الله مبارک معجزې دي
بس وی ما هغه د یوې انډې برابر هغه سونه مې ویړله وایي چې هغه وخېجوله فکس 40 باندې برابر شوله حقه شرط هم برابر شو کجورې هم وشولې د هغې نه بعد قربان شمه زه څه شومه ازاد شوم نو سلمان بیا د هغې نه بعد وایي چې چرته وایي زما نه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو غذا نه ده پاتې شوې چې زه به هغه سره هم څنګ په څنګ د هغه سره ګرځېدلی لوی عمر ولا الله جل جلاله ورکړی خو که ستاسو خیال شي د اسلام په طلب کې د کم ځای نه کم ځای ته دې سره به د دین قدر نه دې صحابه کرامو سره به د اسلام قدر نه نو ځان ته به وی سلمان ابن الاسلام سلمان ابن الاسلام به ځان ته وی دا ابن الاسلام ولې وی چې وی د سلمان هغه وجود روحانی قربان شمداد اسلام د وجه نه دی نو ابن قیم جوزی رحمه الله هغه وایي چې د سلمان د نوم په باره کې تپوس وکړي نو سلمان دی کو د لقب په باره کې تپوس وکړي ابو عبدالله د کنیت په باره کې تپوس وکړي ابو عبدالله دی او کو د لقب په باره کې تپوس وکړي نو ابن الاسلام دی او همدغه رنګ د دکان په باره کې کو تپوس وکړي نو جماعت دی او کو قربان شمه د مال او د دولت په باره کې تپوس وکړي نو فقر دی او همدغه رنګ جی د اغما به الافتخار په باره کې کو تپوس وکړي کو په څه باره کې چې دی فخر کوي نو دی به وایي چې منا رسول الله مبارک وي السلمان منا سلمان زمونږ نه دی نو دغه د لپاره ما به الافتخار دی ورچې تپوس ورته وکړي چې جی چرته ځي نو دی به وایي چې زه الله له روان یم او زه هغه مقصد د څه شی دی مقصد آخرت دی او ورته وایي چې چا پسې روان یې نو دی به ورته وایي چې زه امام المتقین سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پس روان یم دا د سلمان فارسی رضی الله عنه اسلام واقعا ان شاء الله انده جمعه کې بیا چې کوم د مسجد نبوي د بنا واقعا ده او د قرنګ د حجرات چې کوم بیا له کورونه جوړ کړی دي د هغه د جوړولو هغه کم حالات ان شاء الله روان جمعه باغه بیانېږي واخر دعوان الحمدلله رب العالمین والعاقبه للمتقین والصلاه والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلى اله وصحبه اجمعین یا الله رب منګه وبخا تمام مسلمانان وبخا جنت الفردوس هم نصیب کا یا الله رب مشکلات تکلیفونه مصیبتونه آفتونه بلیاتونه زمونږه حفاظت وکا رحم یا الله رب منګه ټول باندې وکا دین خدمت یا الله رب زمونږ نه واخښتره کا زمونږ جانونه زمونږ مالونه زمونږ اولادونه په قیمتي دین باندې ولګولې کا براینا مسلمانی د خدای پاک په صحیح معنو کې منګه مسلمانان جوړ کا په صحیح معنو کې منګه مؤمنان جوړ کا په دین اسلام باندې یا الله رب منګ ته استقامت را نصیب کا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم